دا دوم قول ده. اول قول خو تیر شو ګوره چې جمیل په حمد کې چې محمود بهي ده چې ته خولې باندې نسبت وکړې ژبې باندې دا د اختیاري باقي محمود علی یا اور سره اختیاري ده یا عام مسکوتانو ده یا غیر اختیاري ده. دا درې خبرې پرون مونږ کړې چې جمیل په تعریف ته حمد کې چې واقع ده دا محمود بهي ده. ای ماخومې ده بي چې ثنا ورسره وشي په خولې په خولې ووایه که نه دغه جمیل په حمد کې اختیاري ده. باقي محمود علی مسکوتانو ده په دغه قول کې یا آ اختیاري ده یا آ غیر اختیاري ده. دا درې وې. دوم قول دا و چې دا یې کوي چل باقي متح بارے کې ویلي دا قول اول وه چې متح کې جمال عام ده اختیاري که غیر اختیاري. یعنې دا ممدوح بهي چې ده په متح کې په حمد کې خو محمود بهي ده چې په خولې یې نسبت ورته وکړي او په متح کې ممدوح بهي ده. ممدوح بهي عام ده اختیاري که غیر اختیاري. مثال یې ورکړو مدحت اللولو چې ته لولو ته نسبت وکړې د صفایي دا صفایي نسبت ورته کول دا جمال ده. دا تا نسبت ورته وکړه په خولې باندې په دا ګوره نه اختیاري نه ده. کله به اختیاري لکه ذي عقل ته یې وشي نسبت وکړې یعنې ته زید ته نسبت وکړې د حسن الصوب چې د ښې جامې اغوستې دي مدح دې وکړه خو دا ښې جامې اغوستل دا جمال ده دا د اختیار کې ده. خو د لولو په اختیار کې خو صفایي نشته که نه دا صفایي د ملغلرو دا ممدوح بهي ده غیر اختیاري ده. په زید لباس کې هم مدح ده خو دا اختیاري ده. حسن لباس حسن لباس زید دا په خپل اختیار سره دا حسن لباس اغوستی خلاص دا مدح و. نو محمود بهي په حمد کې اختیاري و محمود علی عام و یا مسکوتانو یا هغه هم اختیاري و یا غیر اختیاري. مدح کې ممدوح بهي عام و اختیاري غیر اختیاري ده. کله غیر اختیاري لکه صفایي د ملغلرو کله اختیاري لکه حسن صوب د زید دا ممدوح بهي ده که نه ته یې نسبت ورته وکړه کله اختیاري کله غیر اختیاري. دا اولنی قول دا و. اوس دوم قول ته تنقل کړي وکیل المدح ايضا مخصوصا بالاختیاري. بعضو داسې ویلي دي لکه صاحب کشاف صاحب فائق کشاف الوایي ان الحمد والمدح اخوان. حمد او مدح سره ورونه دي یو شی دي. فائق والداسې وایي ان الحمد هو المدح وهو الوصف بالجميل. حمد خو مدح خو یو شی وصف بالجمیل ته وایي که نه. نو صاحب کشاف داسې ویل چې الحمد والمدح اخوان دواړه یو دي. او صاحب فائق دا صاحب کشاف صاحب فائق داسې ویل چې الحمد هو المدح وهو الوصف بالجمیل. حمد مدح یو شی دی وصف بالجمیل ته وایي که نه چې ته جمال د محمود بیان کړي بس دا ته حمد هم وایه مدح هم وایه. نو دو پر رای باندې زمخشري پر رای باندې فائق پر رای باندې دواړه یو دي. څنګه یو دي لکه محمود بهي اختیاري ده ممدوح بهي هم اختیاري ده. وکیل وایي صاحب کشاف او وایي صاحب فائق المدح ايضا مخصوص بالاختیاري. مدح خاص ته اختیاري سره یعنی جمال په مدح کې چې ممدوح بهي ده دا اختیاري ده لکه جمال په حمد کې اختیاري ده چې محمود بهي ده. صاحب کشاف او فائق داسې وایي. کشاف څه وایي چې ان الحمد والمدح اخوان. فائق څه وایي ان الحمد هو المدح والوصف بالجمیل. حمد مدح ده که نه
بس بالجمیل ته وایي بس یو شی دا زمخشریه د فایق رایه شوه وکیله ویلي دي دو المدح ایضا مخصوص بالاختیاري مدح کې جمال داسې نه چې مدح کې دا جمال چې ده چې ته نسبت ورته کړه ممدوح ته ایضا مخصوص بالاختیاري دا اختیاري ده لکه جمال په حمد کې اختیاري ده په مدح کې اختیاري ده دواړه سره ورونه دي اوس اعتراض پیدا شو په زمخشري باندې څرنګه زمخشري صاحب دا عرب وایي مدحت اللولا ما دې ملغلرو مدح وکړه او مراد مدح په صفایي باندې یا په حسن باندې مدحت اللولا ما مدح د لولو وکړه په حسن یا په صفایي باندې دا لولو کې چې کومه صفایي ده دا ممدوح به ده ځکه ما یې نسبت ورته وکړه ملغلرو ته مې نسبت وکړه د صفایي په خولې دا خو نه ده اختیاري ته خو وایې صاحب کشافه صاحب فایقه چې نه نه مدح یې مختص ده اختیاري سره یعنی جمال به په مدح کې اختیاري لکه حمد کې اختیاري ده تاسو خو داسې وایې دغه مثال ته نه ګورې چې مدحت اللولا ما دې لولو مدح وکړه په صفایي باندې یا په حسن باندې دغه حسن صفایي دا ممدوح به ده دې نسبت پې ورته وکړئ اختیاري خو نه ده ځکه لولو په اختیار کې نه ده که نه لولو خو جماعت ده دا خو کاڼه ده تاسو څنګه داسې وایئ چې دا اختیاري ده مدح کې جمال اختیاري ده یعنې ممدوح به اختیاري ده دو جواب کوي وایي مثال لولې مصنوع دا هسې مصنوعي مثال ده دا نوو عربو داسې ویلي مولدینو کلام ده مولدین معنی هغه خلک چې وروسته پیدا خلک چې هغو کلام حجت نه په عربیت دی چې هغه کلام د جاهلیت ده جاهلیت کلام حجت ده دا مولدینو کلام ده نوی پیدا شوي خلک هغو کلام نه ده حجت ځکه یې ویله په مثال وکیل المدح ایضا مخصوص باختیاري بعضې وایي چې مدح خاص ته اختیاري سره په مثال اللول مصنوع دا ملغلرو مثال داسې مولد ده قول د مولدینو ده یعنی نو پیدا خلکو ده چې نوي عرب دي چې هغو کلام حجت نه ده دا دوه قوله وقيل الحمد يوم الاختيارية وغيره أيضا كالمدح إلا أنه يجب أن يكون المحمود عليه اختياريا بخلاف الممدوح عليه لأنه أعم فتأمل دا دریم قول نقل کی دریم قول دا ده چې جمال په حمد کې چې محمود به واقع وي یعنی چې تی نسبت ورته کوي لکه ته وایې چې حمید ته زیدا بعلمه ما دې زید ثنا ویله په علم باندې د علم نسبت تا ورته وکړه دا یو جمیل ده دغه نسبت تا وکړه زید ته دا محمود بی شو ځکه محمود بی من هغه جمال چې تی نسبت ورته وکړي په تا نسبت ورته وکړه داسې دې ویله چې حمید ته زیدا بعلمه علم له وجې نه ما د ثنا ویله صفت مې بیان دغه محمود بی ده په حمد کې چې نسبت یې وکړي محمود ته دا عام دی اختیاري که غیر اختیاري لکه مدح کې چې جمال عام ده اختیاري که غیر اختیاري نو جمال چې محمود بی واقعي په حمد کې دا عام اختیاري غیر اختیاري جمال چې ممدوح بی واقعي په مدح کې دا عام اختیاري که غیر اختیاري باقی محمود علی په حمد کې هغه اختیاري ده بخلاف الممدوح علیه په خلاف د ممدوح علیه په مدح کې عامه ده فتأمل سوچ وکړه دریم قول دا نو دریم قول دا شو چې جمال په حمد کې چې محمود به ده عام د اختیاري که غیر اختیاري حمید ته زیدا بعلمي دا یعنې حمید ته زیدا بحسني یو اختیاري ده یو غیر اختیاري ده جمال په حمد کې عام ده اختیاري وي که غیر اختیاري نو علم اختیاري ده حسن غیر اختیاري ده دواړه ټیک دي
دا جمال په حمد کې ده، یعنی ته نسبت ورته یا د علم یا د حسن نسبت ته ورته. مدح داسې ده یعنی ممدوح به چې ته نسبت ورته وکړې په مدح کې عام ده، اختیاري که غیر اختیاري. لکه ته وایې مدحت زیدا بعلمه، دا اختیاري ده. اما مدحت زیدا بحسنه، دا غیر اختیاري ده. نو جمال په حمد کې چې محمود بی واقع ده عام شو، اختیاري که غیر اختیاري. جمال په مدح کې چې ممدوح بی واقع ده چې ته نسبت ورته وکړې هم عام ده، اختیاري که غیر اختیاري. مګر یو شی ده هغه دا ده چې محمود علی په حمد کې واخلې هغه اختیاري، اما ممدوح علی په مدح کې اعم فتعمل اختیاري که غیر اختیاري. دا یې وره وکیل بعضې وایي المدح غیر ما وکیل بعضې وایي الحمد یوم الاختیاري وغیره. حمد کې جمال چې محمود بی واقع ده چې تی نسبت ورته وکړي عام د اختیاري غیر اختیاري ده. ایضا دارنګې کل مدح، لکه مدح کې جمال چې عام ده چې تی نسبت ورته وکړي اختیاري که غیر اختیاري. دغه علم او حسن مثال دواړو کې چلیږي. مګر دا ده الا انه یجب ان یکون المحمود علیه اختیاریا. په حمد کې چې محمود علیه وي هغه اختیاري، بخلاف الممدوح علیه. په مدح کې چې ممدوح علیه لانه عام بیا عام ده، اختیاري که غیر اختیاري. فتأمل، تأمل کې دې ته اشاره ده چې دا فرق چې دوه وکړي کہ حمد کے جمال عام ہے اختیاری کا غیر اختیاری یعنی محمود بھی، مدح کے جمال عام ہے اختیاری کا غیر اختیاری یعنی ممدوح بھی. اب محمود علیہ خاص کرا په حمد کې چې دا به اختیاري، اما ممدوح علیہ بیا عام کړه په مدح کې. دا څنګه دا کار وشو؟ نو دی وایي چې دا مبني ده په اختلاف تفسیر او په اختلاف تعریف باندې دا مبني ده. څنګه؟ محمود بی چاته وایي؟ محمود بی دې ته وایي چې تی اسناد وکړې وصف حسن، چې وصف حسن اسناد وکړې بس دا محمود بی ده په مدح په حمد کې، دا ممدوح بی ده په مدح کې. او محمود علی چاته وایي؟ باعث علی الحمد یا باعث علی المدح. بس دا شو. او چې دا شو اوس دا ټیک شو. دا فرق چې محمود بی په حمد کې عام ده اختیاري که غیر اختیاري، ممدوح بی په مدح کې عام ده اختیاري که غیر اختیاري، او محمود علی خاص ته اختیاري سره. دا په دغه فرق بینه ده چې محمود بی خو اسناد ته وایي چې تی نسبت ته وکړي، او محمود علی خو باعث ته وایي. محمود علی خو غیر شو. نو ټیک ته محمود بی عام ده اختیاري که غیر اختیاري، خو محمود علی خاص ته اختیاري سره. داسې محمود بی داسې ممدوح بی په مدح کې هم عام ده اختیاري که غیر اختیاري، ځکه په معنا د اسناد د وصف حسن سره ده چې تی نسبت ته وکړي. او ممدوح علی هغې چې حکم ده هغه عامه ده اختیاري غیر اختیاري. لکه ممدوح بی چې عام ده ممدوح علی هم عام ده. دا باقی محمود علی په حمد کې آب اختیاري. دا حمد وال فرق په دا مبني ده چې محمود بی وایي اسناد د وصف حسن ته، او محمود علی وایي باعث علی الحمد ته. نو دا خو یو نه دي سره، یو اسناد د وصف حسن ته دا محمود بی ده، یو دا پتا باندې باعثي دا محمود علی ده. اوس دا خبره ټیک شوه چې په حمد کې جمال چې محمود بی واقع ده عام ده اختیاري که غیر اختیاري، او محمود علی آب اختیاري. دا فرق ټیک شو. ځکه محمود علی محمود بی یو شی دي نه کړی چې یو شی نه دي، خو محمود بی د هغې د عامې اختیاري غیر اختیاري ته، او محمود علی چې باعث علی الحمد ده جمال د اختیاري. ولې تعریف کې فرق شو کنه چې محمود بی وایي اسناد ته او محمود علی باعث ته وایي. نو محمود بی با اسناد ته وایي نو عام شو، او محمود علی باعث ته وایي خاص شو. مدح کې اوس څنګه کیسه ده؟ مدح کې ممدوح بی عام ده اختیاري که غیر اختیاري، ځکه عبارت د اسناد د وصف حسن نه. نو لکه حمد کې اسناد د وصف حسن عام وي اختیاري که غیر اختیاري، په مدح کې اسناد د وصف حسن ممدوح بی ده
دام عام ده اختیاری که غیر اختیاری چې ته کوم نسبت ته کوي اختیاری که غیر اختیاری ها بخلاف الممدوح علیه ممدوح علیه خاص ده عام ده په مدح کې فتأمل سوچ وکړه اعتراض ته اشاره ده چې ممدوح علیه څنګه عامه شو ممدوح به دې عام کړ هغه اسناد دی وصف حسن محمود علی هغه 22 الحمد بیا څنګه دا مدح کې ممدوح به هم عام کړ اختیاری که غیر اختیاری او ممدوح علی دې عام کړ لانه عام مفتمل دا دې عام کړ حالانکه دې کوم فرق ممدوح به اسناد ته وایي او ممدوح علی 22 ته وایي بیا څنګه را سره یو شو چې په مدح کې ممدوح به عام شو ابي ورسته په سوای به خلاف الممدوح علی فإنه عام ممدوح علی په مدح کې هم عام شو څنګه عام شو چې ممدوح به عبارت دی اسناد نه او ممدوح علی عبارت او 22 نه یو 22 تا یو اسناد دی بیا دا څنګه دواړه عام شو دواړه څنګه برابر شو نو تامل کې به جواب ته اشاره چې دا په بل تفسیر تعریف بنا ده هغه دا چې محمود بن ممدوح به وای اسناد ته چې ته واسطه اصل اسناد دی او ممدوح علی معنی اتصاف فی الواقع یا فرق اعتباری شو کیا یو اسناد دی واسطه اصل ده چې ته ورته کې ممدوح به چې واقع کې ممدوح کې دا پیدا ممدوح علی په یو شای فرق اعتباری شو کړه چې تای نسبت وکړي صفات جمال ممدوح به ده چې واقع کې ممدوح کې ده یا ممدوح علی ده نو په یو شای چې یو شای شو نو لکه ممدوح به په مدح کې عام ده اختیاری که غیر اختیاری ممدوح علی په مدح کې هم عام ده اختیاری که غیر اختیاری په پوه شو